عمران خان اخر د پی ټی آی سپورټرانو د پاره د جیل نه یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی. د عمران خان خپل خور علیما خان سره هم ملاقات شوی دی چې په دغه ملاقات کې د ډیر لیډرشپ د ډیر لیډرانو حقیقت هم څرګند شوی دی. کپتان خپل پارټۍ ته حکم ورکړی دی چې د محسن نقوی او شهباز شریف خلاف اف آی آر درج کړي. په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بشرا بیبي باندې چې څومره هم الزامات لګېدلي ټول غلط ثابت شو. پی ټی آی کې د غدارانو پته هم ولګېده چې پی ټی آی سره کم سړی غداري کوي، کم سړی ور سره سینسیر دی. ځکه چې کم کسان عمران خان سره په جیل کې ملاقات وکړي نو هغه عمران خان ته صحیح ملاقات د بهر د حالاتو نه ورکوي او بیا د ملاقات نه پس چې بهر روزي نو عوامو له صحیح پیغام چې کم عمران خان ورکړي وي هغه پیغام عوامو ته نه رارسوي. بل د پی ټی آی نو مقدمو کې 254 ملزمان چې کم دي هغه هم بری شوي دي. ډېر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول اډومبنې د عمران خان حوالې سره خبره کوو چې عمران خان د خپلو سپورټرانو دپاره څه پیغام جاری کړی دی. ټول نه پهله 24 نومبر چې کوم احتجاج بیا په 26 نومبر په ډي چوک کې چې کومه سانحه وشوه خلک زخمیان شو. د پی ټی آی کارکنان پکې شهیدان هم شو، زخمیان پکې هم شو. هغې حوالې سره عمران خان د افسوس اظهار کړی دی، ډېر زیات پې خفه شوی دی او خپل د پارټۍ وکیلانو ته دا حکم جاری کړی دی چې دا تاسو په محسن نقوی باندې او په شهباز شریف باندې باقاعده اف آی آر درج کړئ او په هغه باندې کیس شروع کړئ. دا هغه موږ سره زیاتی کړی دی، دا دغه دوو کسانو په موږ باندې ظلم کړی دی، زموږ د کسانو قتل عام کړی دی. او د خپل پارټۍ لیډرشپ له دا هدایت هم ورکړل چې د زخمیانو تپوسونو ته هسپتالونو ته لاړ شئ او کم چې شهیدان شوي دي د هغوی له واحقینو سره ملو شئ، هغوی له تسلي ورکړئ. بلکې پی کې حکومت دغه زخمیانو دپاره او دغه شهداو دپاره د کیش چې کوم دغه د هغه اعلان هم کړی دی. دغه کورونو ته به د مطلب د پی ټی آی د طرف کیش هم ملاویږي. 1 کروڑ روپۍ به د شهداو له واحقین له ملاویږي او 10 लाख روپۍ به زخمیان چې څومره همي هر انډیویجول له به 10 लाख روپۍ ملاویږي. جی بل دومره موده د عمران خان خپل خور سره ملاقات نه کېدو. ملاقات په دې وجه کېدوم نه چې صرف یو خور د عمران خان چې هغه سینسیر د کپتان سره ځکه خپله وینې ده نو هغه صحیح معلومات د بهر هم ورکوي او دننه چې کم معلومات عمران خان ورکي نو هغه بهر عوامو ته هم را رسوي. نو څه ټایم چې د عمران خان خور عمران خان سره ملو شوه نو د ډي چوک چې کومه سانحه شوې وه د هغې لفظ به لفظ پوره رپورټ یې ورله ورکړو. دې نه مخکې چې کوم وکیلانو او لیډرشپ ملاقات کړی نو عمران خان یې د پوره حقیقت نه نو خبر کړي. علیما خان عمران خان د هر څه نه خبر کو چې عمران خان په د افسوس اظهار کړی دی او بیا دغه علیما خان چې کومه د جیل نه بهر راغه او خپل پریس کانفرنس وکړو نو هغې کې د بیرسټر ګوهر حقیقت هم معلوم شو. بیرسټر ګوهر علي خان کوم چې هغه یو څو ورځې مخکې معلومات ورکړي وو نو هغه ټول غلط وختل. عمران خان څه خبرې نه وې کړي، هغه بیرسټر ګوهر راوته او هغه خبرې کړې وې چې دا کپتان ماله په جیل کې وي. هغه بیرسټر ګوهر چې کومې خبرې کړې په هغې الریډي تاسو سره ما ویلاګ شریک کړی. که چېرې تاسو زما ډیلی ویورز نو تاسو له به علم وي چې هغه خبرو کې بیرسټر ګوهر څه ویلي. جی خبل په بشرا بیبي باندې دا الزامات لګېدل چې بشرا بیبي پی ټی آی چې کومه ده هغه هینډ ورکوي، دا پارټي ځان ته راوړی، خپل ځان سیاسي لیډر کوي، د دې پارټۍ مشر خپل ځان جوړوي. خو بل طرف ته عمران خان ووي چې بشرا بیبي ته ټول هدایات ما ورکړو، بشرا بیبي ته ما ویلو چې دا کار به داسې وکړي او بشرا بیبي زما په هدایاتو باندې عمل کولو او هغه کار یې کنټینیو ساتلو احتجاج دوران. او دغه ټایم احتجاج دوران د پی ټی آی لیډرشپ په بشرا بیبي باندې دا الزامات لګور چې دا بشرا بیبي پی ټی آی پارټي هینډ ورکوي، پی ټی آی پارټي د دې مشر ځان جوړوي. او عمران خان خو مورثي سیاست نه کول او دا مورثي سیاست شروع شو په پی ټی آی کې. مختلف الزامات په بشرا بیبي باندې لګېدلي. جی نو دې ځای کې چې کله د عمران خان خور بهر راووته او خپل پریس کانفرنس وکړو د عمران خان خبرې بهر راووښکې نو واضحه شو چې د پی ټی آی سره غداري څوک کوي او پی ټی آی سره سینسیر څوک دی. جی بل د پی ټی آی 9 مقدمو کې د پی ټی آی د 9 مې مقدمو کې 254 ملزمانو هغه بری کړل شوي دي، مختلف عدالتونو نه بری شوي دي. 254 ملزمان چې دا 9 مې داسې په جیلونو کې پراتو هغه داسې دغه 254 ملزمان عدالت بری کړي دي. جی په دې ویډیو کې دا اهم معلومات ما تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.